ذاکر نایک صاحب راغلی پاکستان ته دوره باندې میاشت دوره باندې راغلی دی. بله ورځ چېرته پروګرام دی یوې نجلۍ ته تپوس کړی دی چې زه د یو پښتون معاشرې سره تعلق ساتم د یو خپل کلي نوم یې ورته ویلی زه نه یم او ورته ویلي دي چې زمونږ په کلي کې زنانه پرده کوي د کور نه غیر ضروري طور باندې نه راوځي یو اسلامي ماحول دی او نارینه منزل هم راځي باقاعده په تبلیغ کې هم ځي اجتماعات له هم ځي شب جمعو له هم ځي د قرآن درسونه هم کېږي خو د هغې باوجود زمونږ په دې علاقه کې ډرګز دي منشیات خلک نشې کوي چرسونه څکي آیس کی نسوار د هر قسمه نشه عام ده. دویم نمبر دا دی چې په هغه ځای کې سود ډېر زیات دی د خلکو ذرایع عمدن دا حرام دي. او دریم نمبر دا ده چې په دې هم جنس پرستۍ کې پکې خلک اخته دی هم جنس پرستۍ کې دا غټ غټ ګناهونه کېږي چې دا څه وجه ده والله اعلم نایک صاحب ورته قار شوی دی قارېدلو نه و په کار اگر چې دا یو مسله دې نه جوړه شوله څه خلک وایي چې دې ښه کړي دي څه وایي بدې کړي زما د ښو د بد سره کار نشته زه بنیادي طور دا خپله مسله بیانوم هغه دا ده چې ذاکر صاحب له په کار دا وه چې دې جنۍ له ښکلی جواب ورکړی وی تسلي وله کړی وی بالفرض که دا تپوس زما نه شوی وی چې ته د دې باره کې څه وی نو ما به ورته دا ویلی وی چې بچیا تا بنیادي طور باندې اسلام نه دی پېژندلی ته اسلامي معاشره صرف مونځ ته وی او اسلامی معاشره صرف تلاوت ته وی اسلامی معاشره دې ته وایي چې په دې کې به حرام نه کېږي په دې کې به سود نه کېږي په دې کې به ډرګز او منشیات به نه وي په دې کې به د نکاح یو تصور وي په دې کې به هم جنس پرستي به نه کېږي نو دا جواب یې پکار و خو ډاکټر صاحب خیال غالبا دا راغی زموږ په حسن ژوند دی چې دا چېرته لیبرل ښځه ده او دا په اسلام اعتراض کوي نو هغه د اسلام په دفاع کې خبر کړل هغه په ښه نیت دا کار کړی دی نو هغه زه داسې متنازع کول نه غواړم دا خیال دا دی چې دا ښځه غالبا چېرته دا په اسلام اعتراض کوي او هغه د دې علاقې د پښتون معاشرې د دې برایانو نه و خبر په دې وجه باندې جواب یې دا ورکړو خو زه دا وایم مناسب جواب یې دا و خو زه دا خبره اوس کوم بنیادي طور باندې چې دې جنۍ چې دا کومه خبره کړې ده چې زموږ په علاقه کې دا غلطي ده دا غلطي ده دا غلطي ده نو زه وایم چې دا بنیادي غلطي دا د هغوی نه دا زموږ د علماو ده د دې مولیانو صاحبانو ده دا مولیان صاحبان الله دې په دې موږ ټول باندې رحم وکړي د جمعې چې کوم د جمعې پکې زمانه خبره پاتې شوله د جمعې په ورځ باندې الله رب العالمین موقع ورکړ د مولانا صاحب له چې هره جمعه له الله تعالی داسې یو سټیج ورکړی دی چې ټول خلک راځي او دا ورته کېږي نو په دې هفته کې چې دا څومره برایانې کېږي پکار دی چې مولانا صاحب په دې باندې خبره کوي که نه بالفرض که په دغه معاشره کې منشیات دي په دغې ضلع کې به کم از کم 1000 جومات دی که نه نو په 1000 جوماتونو کې چې په هره خطبه کې یو جمعه نو دوه نو درې نو څلور نو ټول کال علما کرام د نشو خلاف یو کار وکړي د دې برایانې بیان کړي دا به ختم نه شي ختم به شي بیا یا دا چې سودخوري ده نو پکار دا ده چې دا مولانا صاحب دا مولیان صاحبان په سودخورۍ باندې کلکه خبره وکړي مضبوطه خبره په دې باندې وکړي دا حرام دي د هغې سره سره په دغه ځای کې چېرته د نکاح تصور کم دی او په د عملیانې زیات دي نو په دې ځای کې د بیا هلکانو ته جنګو ته والدینو ته د نکاح فضایل او د نکاح اهمیت بیان کړي چې ګوره نکاح کول پکار دي نکاح عام وکړئ دا سوچ پرېږده وایي پرون یو بیان ما وکړو پرون تاسو یقین وکړئ د دې په دې فیسبوک باندې ما لیدلی دی څه خبرونه په رښتیا څه دروغ خو چې پاکستان کې د 30 سال نه اغوښتې 1 کروڑ جنکۍ دي چې هغوی نکاحونه نه دي شوي د نکاح په انتظار باندې ناستې دي 1 کروڑ جنکۍ د هغوی نکاح نه ده شوې او د 30 سال عمر واوښتو نو د 30 سال چې کله د جنۍ عمر واوړي دا بیا ښځه چې دا خو جنۍ پاتې نه شي دا به څه کوي دا ولې دا چا دا کار ګران کړی دی دا موږ ګران کړی دی اصل کې ځکه کله په جنۍ پسې رشته راځي نو جنۍ هم کله کله دا نخرې کوي داسې نه دي کول پکار مور او پلار هم وایي چې هلک څه کار کوي 17 ګریډ دی که 18 ګریډ دی که 16 ګریډ دی هلته به ګریډ چې کوي د هغې نه پس به چې څنګه چللی چې د دې هلکو مور او پلار او ژوندي دي او که مړه دي په کار چې ځان له اوسېږي خویندې واده دي که نه دي واده او د ده څه په نوم باندې داسې څه پراپرټي شته که نشته دی کور یې خپل دی که پردی دی او داسې څه د سمارټ غونې ورکوړه شانې بزنس یې شته که نشته نو که داسې قسمه ټایټل یې ورسره وي نو بیا ورسره رشته کوي او که نه وي رشته ورسره نه کوي داسې خلک په پاکستان کې په کوم ځای کې دي چې د هغه 17 ګریډ هم دی او د هغه ځان له خپل کور هم دی ګاډی هم دی او د هغه داسې یو خاندان دی دغه مسایل چې د دې جنکو ورونه تېر شي مسائل لذي لہذا
علماء کرامو له پکار دار چې دا خیر خواهی ده چې د خلکو د دا مسلې بیان کړي چې دا جایز دي دا ناجایز دي. په دې طریقه باندې په دې معاشره کې اصلاح راځي کنه. دا بنیادی مسایل زموږ د دې معاشرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله داسې قسم منکر سړی وي نو دا د بیا په جواب باندې درجه بیکار دی استادانو دی علماو دی په دې طریقه باندې کوي. او په اخر کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کدا وسم نه کیږي نو په جب په زړه په دې بیا باندې کیږي نو فیلم یستطيع بقلبی کدا طاقت هم نه پداری په زړه باندې باندې کیږي یعنی په زړه کې د اوسره بیا په غوږ وساتي برای د ګناهګار چې څوک کله کوي نو دا دی بیا نفرت په سره کوي چې دا د ګناه کار دی دا مجلس خو مجلس نه دی دا د ګناه او د برایو مجلس دی بیا دی عزتمندو زه دا ټیم ډېر شارټ ټیم دی ستاسو توجه سره دې خبرو ته راګرځوم نور په دې ګنټه کې ټولې مسلې نه بیانېږي یو ګنټه کلاس د ګنټې نه کمی زه صرف ستاسو توجه راګرځوم چې الدین او النصیحت دین خیر خواهی ده نو دا خیر خواهی به څوک کوي او څنګه به کوو د نبی علیہ السلام نه چې کله صحابو ته پوښتنه وکړه چې لمن دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا سره خیر خواهی کوو نو هغه ورته د الله سره خیر خواهی کوو لله ولکتابه د الله د کتاب سره خیر خواهی وکړو ولرسوله د الله د رسول سره خیر خواهی کوو ولائمه المسلمین د مسلمانانو د امامانو د مشرانو سره خیر خواهی کوو او پنځم نمبر ولعامتهم د عام انسانانو سره به هم خیر خواهی کوو د الله خیر خواهی چې ایمان پی راوړو شرک سره نه کوو د رسول خیر خواهی دار چې نبی علیہ السلام خاتم النبیین ومنو او د کتاب خیر خواهی دار چې په دې کتاب باندې ځان پوه کو عمل پیو د مسلمانانو د مشرانو د امامانو خیر خواهی دار چې دا وی اتباع کو دا وی د بغاوت نه کو بلکې په خبرو کې سپورټ کو او د عام مسلمانانو د عام انسانانو خیر خواهی دار چې هر مسلمان ته من خیر ورسو دا د حدیث مقصد دی ما بیان عزتمندو خیر خواهی چې موږ شروع کوو ټول ابتدا به د ځان نه کوو اول به د ځان خیر خوا جوړېږو د ټول نه مخکې به انسان د ځان خیر خوا جوړېږي د ځان خیر خوا زمونږ بلکې دا زما مسله ده زه تاسو نه زه خپل ځان یادوم زما او زمونږ مسله دا ده چې موږ دین د بل چا لپاره خوښوو منځونه د بل لپاره خوښوو د برایي نه بندول د بل چا لپاره خوښوو زه به بل ته تقریر کوم چې بل سړی به څنګه بندوم موږ د ځان ډېر مسلمان ښکاره کېږي زما یو ملګری دی تالاش مولانا صاحب طرز و مزاح به کوله یوه د جمعې په دې ورځ باندې چې زه کله پاک غسل وکړم او سپینې جامې واغوندم سپین پټکی په سر کړم او چوغه مو واچوم په دې منبر د رسول الله باندې کړم دا ټول خلک ماته ګناهګار ښکاره کېږي او ځان راته پاک ښکاره کېږي دا د معاشرې تصویر وایي بنیادي طور باندې اوس هم چې دا ټول ګناهګار دي زه پکې پاک سړی یم نو خلک څه وایي دا کار مه کوئ دا کار داسې کوئ داسې مه وایئ دا کار به داسې وکړو دا کار به داسې نه کوو اول ځان ته ویل غواړي او یاد ساتي کله چې انسان په خپل په خبره باندې عمل کوي کنه دا بس ساده ساده خبرې کوي او د خلکو په زړه باندې داسې پریوزي چې هغه عمل ته تیارېږي او کله چې یو عالم یا مقرر یا استاد هغه په خپل باندې جوړ نه دی بیمار دی دا چې خلکو د خبرې کې بچا باندې اثر نه کوي دا قربان زمونږ د اسلافو نه د سلفو د علماو نه هغه ویل یو عالم راغی سلف یو عالم دی ویل خلک ورته پاسې د ډېر احترام یې وکړو چې شیخ صاحب موږ ته لږ بیان وکړه د دین څه مسلې راته بیان کړه هغه ورته ویل چې نشم بیانولی دلته موږ وایو چې څوک دا مایک ماله په خوله کې راکړي په لاس کې او زه به کیسته لګیا یم او دا خلک د خوب نه وباسم او شپږ فکر نعتونه ویم او کله پکې نظمونه ویم او کله پکې تقاریر کوم چې څوک رانه سترګه پټه نه کړي دا د بعضې ملیانو دا مشکل دی چې بس هغه د مایک نه قلاریږي نو هغه عالم ورته وایي زه نشم کولی تقریر وایي ولې وایي زه په خپله بیمار یم وی ناجوړه به د ناجوړه څه علاج وکړي زه جوړ نه یم په خپله باندې نن ما داسې غلطیانې کړي دي زما دا خوله د دې جوګه نه ده زه تاسو ته خبره وکړم یعنې سار بالفرض ما دروغ ویلي او زه بیا تقریر کوم چې وایي دروغ ډېره غټه ګناه ده او بله دا ده چې دا کم ګاډی مې راوستی دی نو دا د غلا ګاډی دی او خلکو ته وایم چې ګوره غلا مه کوئ دا کم موبایل چې زما په دې جیب کې دا مې د چا نه راپټ کړی دی او په دې باندې زلایو پروګرامات چلوم چې قرآن پہ خلق واوري دا به څنګه اثر کوي بیا نه کوي دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے لہذا انسان به د ټول اول د ځان خیر خوا جوړېږي د ځان خیر خوا یو عرب عالم تقریر ما ته بل چا په دې واتساپ را لګلو اړې خپلې خبرې کوي ورته وایي وایي چې نه وایي ګوره ته خپل ځان ډېر صحیح پیژنې هر سړی خپل ځان پیژني
من آنم کې من دانم. زه ځان پېژنم زه څوک یم. په طور مثال ما تهجد نه دي کړي ساري، ما نن نه دي کړي، صرف ساري مونږ الحمدلله جمع توفیق الله بالا راکړو. او دا عامو خلکو خیال لري چې دا مولوي صاحب ډېر وختي پاڅېږي او تهجد ګزار دی. و مجلس کې شروع وکړله او زه دا خو زما صفت کوي او زه ښه دا خپل واسکټ ماسکټ برابر کړم. په دغه قضیې کوی چې ما نه دي کړي ستا تهجد. ووایه که نه. یا دا ده چې ستا خلک صفت کوي چې دا ډېر تقوادار انسان دی، دا د نظر هم حفاظت کوي او داړو په دې غوږونو باندې غیبت نه اوري او ته ټول عمر ګناهونه کوې. دغه عالم وایي په دې مه دوکه کېږي. ګورئ که دا څوک ستا صفت کوي په دې مه دوکه کېږه. او بیا وایي کله کله یو سړی په پاک انسان وي، دروغ به نه وایي، غیبت به نه کوي، دوکې به نه کوي او ټول خلک به خلاف وي. نو په دې مه خفه کېږه. په دې باندې د دې خلکو پروا مه کوه، ځکه ته ځان پېژنې ته روغ انسان یې. دا بنیادي طور باندې زه یم چې زموږ د نن درس دا یو خبره موږ یاده کړو، دا کافي ده. بس دا یو خبره د ځان خیر خواهان جوړ شو.